پاشایي صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. رؤفي صاحب محترم سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې. ډیره زیاته مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ښاغلی پاشایي غواړم په لومړي سر کې په روان امنیتي وضعیت له تاسو څخه وپوښتم چې په لغمان کې څه د تېرېدو په حال کې دي؟ متاسفانه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله 2 ورځې وړاندې یو ډېره ستره فاجعه یو کرغېړن عمل ترسره شو چې تاسو پوهېږئ یو موټر بم و. لومړی خو د یو انسان او د یو مسلمان او د یو افغان په صفت د دغسې فاجعې غندنه کوم چې په هغې کې زموږ بېګناه هېوادوال پکې شهیدان شو چې موږ 9 تنه شهیدان لرو او تر څنګ موږ 44 تنه ټپیان لرو چې خدای دې شهیدانو ته جنتونه او ټپیانو ته د خدای پاک عاجله شفا ورکړي. ډېر تعجب آوره حادثه وه، یعنې د ډېرو انسانانو حتی جسدونه نه دي پیدا شوي، غوښې خښ شوي دي او حتی ځینو ته تر دې دمه پورې معلوم دی چې د هغوی اولادونه یعنې سربخونه یې غوښې وړي دي او د زړه د تسلۍ په خاطر زه حیران دغسې انسانیت او اسلامیت ته یم چې دوی څنګه اسلام ته خپل ژمنتیا ښیي او بیا د اسلام په خلاف باندې د انسانیت په خلاف باندې دغسې یوه فاجعه رامنځته کېږي چې هغې کې د مکتب شاګردان د په لاره کې مریضان او د لارې چې هغه لارې څخه هر څوک تېرېدل هغه ټول مسلمانان یې زیانمن کړي دي. تر څنګ د تېرې ورځې حتی تاسو تېره شپه هم د ولایتي شورا په رئیس باندې د لغمان په ولایت کې یو د عین شکل باندې یو بل بمي چاودنه شوې ده چې د هغې په شمول 3 کسه هلته ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې هم په همدې میاشت کې د ولایتي شورا په رئیس باندې یو بله پېښه هم شوې وه. تر څنګ یې د الیشنګ په ولسوالۍ کې له مختلفو د پوستو د سقوط څخه تاسو خبر یاستئ او د لغمان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې موږ د امنیتي ننګونو سره مخ یو. که هغه د دولت شاه ولسوالۍ ده، که د الیشنګ چې اوس تر ټولو ډېره متضرره ولسوالۍ ده او جنګ پکې روان دی او حتی خلک داخلي بېځایه شوي او د کړاوونو سره مخ دي، هغه د الیشنګ ولسوالۍ ده، د الینګار ولسوالۍ ده، د بادپخ سیمې دي. دا ټولې هغه مناطق دي چې هلته دښمن په تکراري شکل باندې غلچکي بریدونه کوي او زموږ هېوادوال زیانمنوي او حتی همدا اوس عملا د جنګ نسبت د نورو کلونو په تړاو باندې اوس پکې جنګ زیات شوی دی. بله، خو ښاغلی پاشایي تېره ورځ مو د لغمان له والي ښاغلي رحمت الله یارمل سره هم مرکه وه. دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکوله چې دغه بریدونه چې اوس مهال ترسره کیږي او په دوی چې کوم برید شوی دی کار د وسلوالو طالبانو وباله. وایي د دوی په وړاندې موږ یو لړ عملیات پر لار اچولي، دوی مو پر شا تمبولي دي، د مخامخ جګړې توان یې له لاسه ورکړی، دا راز بریدونه ترسره کوي. خو عملا رښتیا هم په ولسوالیو کې څه د تېرېدو په حال کې دي؟ د افغان ځواکونو تحرکات په څه ډول دي او د مخالفینو په څه ډول؟ ګورئ، یو شي نه سترګې نشو پټولی. عملا رښتیا هم هلته زموږ امنیتي سرتېري هم دا اوس لګیا دي په عملیاتو کې بوخت دي، خو دلته ضرورت دا دی چې څه نوع عملیاتو ته دلته اړتیا ده. هغوی خو په غرونو کې اوسېږي، مخامخ جګړه نشته ده دلته. د والي صاحب د خبرو په تایید دلته مخامخ جنګ نشته د هغوی له غرونو څخه خپلې یا شپې 100-200-500 زر کسه راځي په یوه پوستې باندې چې هلته حتی 9 الا 12 کسه پورې هلته سربازان پکې په هغوی حمله کوي. نو چېرته 12 کسه د سلګونو کسانو په مقابل کې هغوی جنګېدلی شي، بالاخره پوسته سقوط کوي. او تر څنګ چې د په ولسوالیو کې زموږ درجات ټول د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تاسو که زه د الیشنګ او دولت شاه او الینګار د هرې درې نوم واخلم هغه به د دولت د مخالفینو په اختیار کې. دلته لوی عملیاتو ته اړتیا ده او دایمي او هدفمند عملیاتو ته اړتیا ده. واړه عملیاتونه دلته دایمي روان دي. زموږ د ولایت په سطحه چې کوم امنیتي سکتور دی، اگر چې زه کشفي سکتور ته بیا برات نه ورکوم، متاسفانه د تېرې ورځې فاجعه چې وه هغه باید کشف شوې وه او مخنیوی باید شوی وی. چې زه حقیقت کې ډېر ماته ناهیلي راځي ځکه دلته موږ د لغمان په ولایت کې ډېر پیاوړی د امنیت رئیس درلوده د رحمانزوی په نامه. متاسفانه هغه هم تغییر کړ. د هغې په موجودیت کې دغسې پېښې نه وې، خو هیله مند یو چې دغه نوې اداره چې رامنځته شوې ده او نوی رئیس چې راغلی دا خپل تحرکات ولري د دښمن په وړاندې باندې. خو دلته لوی عملیات ډېر زیات اړین دي چې موږ د لغمان په ولایت کې لوی عملیات دلته ترسره شي. لوی عملیات څخه هدف مې دا دی چې دلته باید د مرکز نه قوه راشي، دلته له لغمان ټول ولسوالۍ باید تصفیه شي، هلته باید بیزونه جوړ شي، هلته باید پوستې ایجادي شي او باید هوایي مرستې ورسره وي. دغه واړه عملیاتونه دا د لغمان او په خاص توګه زموږ د درجاتو په خیر نه دي، ځکه دا د لنډ مودې په خاطر دوی ځي هلته خپل عملیات کوي او بېرته بیا راګرځي. د دولت مخالفین که اوس د عملیاتو په وخت کې تښتي، خو بېرته سبا ورځ همدغه مناطقو ته بېرته رسېدګي کوي او بېرته همدغه مناطق نیسي. دلته موږ څو کاله شو چې د ناامنۍ څخه زموږ ولسوالۍ کړېږي، زموږ مناطق ټول د دولت د مخالفینو په اختیار کې دي، زموږ ټول سکتورونه بیا دغه جنګ
او دغه د دولت د مخالفینو شتون هلته زیانمن کړي، که هغه اقتصادي سکتور دی، که هغه زموږ امنیتي سکتور دی، که هغه زموږ تعلیمي سکتور دی. بله خو ښاغلی پاشایي اوس مهال موږ او تاسې د لغمان په 15 ولسوالیو ټولو کې امنیتي وضعیت رینګلی بللی شو، یا دا چې نه دلته ځینې ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې باید لومړیتوب ورکړل شي، او ځینې له ټیټ امنیتي ګواښ سره، یا دا چې نه عملیات که چیرته ترسره کیږي ستر عملیات په ټولو ولسوالیو کې باید وشي؟ ګورئ دغه لوړ امنیتي هدف چې دی دا لومړیتوبونه دي. زموږ الیشنګ لومړیتوب دی، زموږ دولت شاه لومړیتوب دی، زموږ الینګار لومړیتوب دی، او زموږ بادپخ لومړیتوب دی. ځکه هلته عملا دلته د دولت د مخالفینو شتون زیات دی، زیاتره د موقعیتونه د هغوی په اختیار کې دي. هلته صرف زموږ د پوستو او د دولت سره د هغه کوم بیزونه چې دي د هغوی پرته هلته نور د دوی په اختیار کې هېڅ هم نشته دی. که د زه بیا په تکراري ډول وایم، که زه د میل درې یادونه کوم، که زه د مسمود درې یادونه کوم، که زه په الینګار کې د شیخ صاحب د سیمو یادونه کوم، که هغې نه پورته د نورو درجاتو، که په دولت شاه کې زه له فراشغانه ونیسه تر د وړاندو او تر نویا او تر دغه ټولې د دولت شاه شاوخوا سیمو یادونه کوم، دا ټول د دولت د مخالفینو په اختیار کې دي. دولت هلته رفت آمد نشي کولی. دا هغه حقیقت دی چې موږ ترې سترګې نشو پټولی. نو دلته دوی عملیاتو ته اړتیا ده او زموږ ټول سکتورونه زیانمن کېږي. هلته موږ هره ورځ زموږ ځوانان شهیدانېږي، هره ورځ یو افغان مور ژړېږي، هره ورځ یو لغمانی خور ژړېږي. دغه وضعیت نور زموږ ته د تحمل وړ نه دی. یو خواته د سولې باز، بل خواته د دولت د مخالفینو له خوا نه د جنګ پیاوړتیا او په جنګ کې شدت، دا هغه سوله هم د افغان ولس مشکوک کړی دی. وخت چې د سولې باز نو ولې باید د جنګ دوام او د جنګ شدت باید ولې زیات وشي؟ بله خو ښاغلی پاشایي اوس مهال که چیرته ولایتي ادارې ته راوګرځو، که چیرته د سترو عملیاتو اړتیا لیدلی کیږي، یو شمېر سیمې د مخالفینو تر ولکې لاندې وي، ولایتي اداره په دې برخه کې څه پروګرامونه لري؟ امنیت ریاست دی دلته باید خپل استخباراتي او کشفي دنده مخته یوسي، او امنیه قمندانۍ ده چې باید د مخالفینو په وړاندې دوی هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. یا داسې کوم پلان یا برنامه شته ده ستاسې په اند؟ رؤوف صاحب محترم، زه د لغمان د ولایت ویان نه یم، خو دومره ویلی شم چې یو اوسېدونکي په صفت د لغمان په ولایت کې یا د حالاتو څخه د باخبر ځوان په صفت دومره ویلی شم، د یو نوي والي په راتګ باندې د هېواد ټول امنیتي سکتورو مشران راغلي وو. امنیت شورا رئیس مسئول امنیت شورا 2 ځله راغی، وزیر دفاع 2 ځله راغی، وزیر داخلي 2 ځله راغی. دوی کټ مټ دا وضعیت دوی ته انتقال کړی دی. زه نه پوهېږم چې دلته د مرکز نه د جنګ اراده نشته، په لغمان کې د یو مثبت تغییر اراده نشته. که څنګه د ولایتي ادارې دا مسؤلیت دی چې خپل امکانات په لاره واچوي او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېږي. مرکزي حکومت باید د دوی حمایت او ملاتړ وکړي. یعنې د یو هېواد امنیتي سکتور له رتبه چارواکي چې په تکراري شکل باندې د لغمان د آب و هوا څخه د خوند اخیستلو په خاطر باندې راځي او دلته وضعیت ورته کټ مټ تشریح کېږي او هغوی هېڅ ډول تحرکات نه لري. کومو سیمو چې دولت د مخالفینو په اختیار کې اوس هم شته، هغوی په جنګ شدت کړی دی. نو حیران یم چې دوی د څه شي په خاطر راځي. زه منم چې د لغمان آب و هوا ښکلې ده، خو که دوی دلته د لغمان ته راځي نو د خلکو ته امیدونه پیدا کېږي. نو ولایتي اداره چې کوم تصویر ورته ښیي، هغوی باید په عمل کې د دوی لاسنیوی وکړي او دوی سره عمل کې دلته د جنګ په میدان کې باید زموږ د سربازانو حمایت وشي. کنه د دوی راتګ څه معنا دی؟ او موږ بیا هېڅ خوشبینه هم نه یو چې دغسې کسان د لغمان ولایت ته صرف د هواخورۍ په خاطر راشي. بله خو د ولایتي ادارې مدیریت په څه ډول ارزیابي کولی شو؟ ځکه چې که یوې خوا څخه بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی، پر طرز العمل بحث او خبرې په قطر کې ترسره کیږي، له بلې خوا نه یوازې په لغمان کې دغه راز بریدونه کیږي یا هم دلته مخالفین خپل تحرکات لري، بلکې د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم دغسې کارونه ترسره کیږي. ګورئ که بعض د ولایتي مدیریت زموږ والي صاحب نوی راغلی دی او موږ پرې د مخکې د وخت نه قضاوت نشو کولی. که ښه میزان به ثابت کړي، که خرابه میزان خلک به پرې باندې قضاوت وکړي. تر دې دمه پورې ماموریت ښه دی، په هره برخه کې کوشش د خپل خوا نه کوي چې یو څه مثبت تغییر راشي. همدا علت هم دی چې نن یې دښمن ټارګېټ کوي دلته، ځکه دا خو یو مثبت تغییر په هڅه کې وي. دښمن خو هغه څوک وایي نه چې د افغانستان د ګټو په خاطر باندې دلته مبارزه کوي، خو بیا هم زه پرې باندې مثبت او ملاحظات نه لرم او نه مثبت قوي ملاتړ یې کولی شم. ځکه قضاوت د اوس نه کېږي، د دوی ماموریت پیل نوی دی، امنیتي ملي رئیس هم نوی راغلی دی او قمندان د لیوا هم نوی راغلی دی. یعنې یو د قمندان پرته نور ټوله اداره زموږ دلته نوې ده. موږ د مخکې د وخت نه پرې قضاوت نه کوو، خو یوازینۍ ګیله او هیله زموږ دا ده چې مرکزي حکومت تر دې دمه پورې د لغمان ولایت ته توجه نه کوي او زموږ د اوسنی ناورین یوازې د دې په خاطر دی چې مرکزي حکومت باید ځانګړې توجه وکړي. نورو ولایتو کې
ستر عملیاتونه ترسره کیږي. زمونږ دوه حوزې د پولیسو چې رئیس جمهور منظوري کړي دي، دوه حوزې چې ټوله اداره د مرکزي په باندې خبره ده متاسفانه تر څو پورې زمونږ هغه دوه حوزې نه دي زیات کړي چې د لغمان ولایت نفوس د 1 میلیون څخه زیات او اکثریت خلک بیا په مرکز مهترلام کې ژوند کوي. موږ تر دې دمه پورې یو حوزه لرو. نو مرکزي حکومت باید زمونږ تشکیلات زیات کړي، زمونږ تجهیزات زیات کړي. د دولت مخالفین وګوره د نړۍ تر ټولو پرمختللي وسلې د هغوی سره دي. شپې له خوا لیزرونه لري، شپې دوربینونه لري. راشي زموږ د پوستو څخه لیدنه وکوئ. دلته د هماغه یو کلشینکوف د روسانو د وخت چې راپاتې دی هماغه د پولیسو سرباز سره دی او په یو کلشینکوف سره د لیزر په مقابل کې جنګیږي، د پیاوا په مقابل کې جنګیږي، د زوپیک په مقابل کې جنګیږي، د هوانونو په مقابل کې جنګیږي. دا دلته باید زمونږ کچیرته زمونږ نړیوال موږ سره همکاري کوي، زمونږ د حکومت ملاتړ کوي، زمونږ د نظام حمایت کوي، باید په عمل کې وخی. دغه کوم وضعیت چې اوس قرار لري دا وضعیت چې دی دا هیڅ افغان ته په خاص توګه هیڅ لغماني ته د منلو وړ نه دی. بله، خو ښاغلی پشه اوس مهال که چیرته د چارواکو د نوي راتګ یادونه کوي په لغمان ولایت کې، نو دلته اوس مهال یوازې چارواکو کې عدلون او بدلون رامنځته کیږي، بلکې نور پرسونل نور تشکیل هماغه دی چې په تیر کې وه. نو دلته اوس مهال سیستم فعال بللی شو چې سیستم به کار کوي، بلکې افراد او اشخاص به یوازې په رهبرۍ کې یو څه ناسم ملاحظات ولري، یا هم یو طرز العمل به جوړیږي، یا هم یو برنامه به نوې جوړیږي. اما په ټوله کې که چیرته اشخاص او افراد تغییر او تبدیل کیږي او وضعیت ترنګلی کیږي، نو آیا دا مسله موږ تاسې قابل د قبول بللی شو؟ یو خو متاسفانه دلته تشخیص پرته تغییر او تبدیل کیږي چې دا د لغمان په خیر نه دی. دلته باید د لغمان ولسونو څخه د اقل یو نظر پوښتنه وشي دا کوم چارواکي د لغمان په خیر دی او کوم په شر دی. ما د اقل دغه خلک ورته پیشنهاد وکړي چې دغه په خیر دی او په شر. دلته اکثره وخت کې تغییر اوس د قومندان د لیوا بدل شو دا یو ښه پرېکړه، رئیس د امنیت ملي بدل شو دا یو بده پرېکړه، د لغمان په خیر پرېکړه نه وه. دلته باید د خلکو ته رجوع وشي. او بل په دې وروستیو کې د لغمان 14 تنه د قومندانۍ کارمندان چې د لغمان ولایت څخه ول چې هغوی د خپل اراضي تر نورو ښه پېژندل، خپل ولس سره تر نورو ښې اړیکې وې، هغه یې ټولې کونړ او نورستان ته تبدیل کړي دي. یعنې دلته ځینې وخت کې تغییر او تبدیل د لغمان د ولسونو د توقعاتو خلاف کیږي. موږ دغه خلک چې تغییر او تبدیل کوي دا باید د بهبود په خاطر وي. اوس وګورئ د لغمان وضعیت څومره ترنګلی شوی دی. هدف یې دا دی چې دلته د کار خلک ترې وړل کیږي. او ځینې ګمارنې بیا د لغمان په خیر مې ما وویل چې قومندان د لیوا راغلی چې کومې ورځې نه راغلی د جنګ په لیکه کې قرار لري هغلته جنګېږي. دغسې خلک چې د لغمان ګټې ورته مهمې، ملي ګټې ورته مهمې او هغه ژمنتیا ښیي، د هغوی د لغمان ولسونه هم حمایت کوي. هغه کسان چې بیا د لغمان په خیر یو د دې ځینې تغییر او تبدیل کیږي، د ځینو سیاسي جوړجاړی ښکار کیږي، دغه وضعیت بیا د لغمان نورم ترنګلی کوي او د لغمان ولسونه نورم ډېر تر پخوا بیا ډېر زیات ناهیلي کیږي. یعنې ولس باید دغه وضعیت اوس مهال وزغمي تر څو دلته دغه نوي راغلي چارواکي آرازۍ سره بلد شي او بالاخره جګړې شدت ته په کتو باید دوی پلان جوړ کړي. موږ ته د زغملو نه دی. که نوي چارواکي هم دي مسؤل دي باید وضعیت ته تغییر ورکړي. که نشي کولی لطفا د خپله استعفا وړاندې کړي. موږ دې ته په دې خاطر برات نشو ورکولی چې دوی نوي دي. که نوي هم دي دلته ستاسو د خبرې په تایید یو سیستم موجود دی، اداره موجوده ده، امکانات موجود دي. دوی باید وضعیت او حالت خپل کنټرول کې راولي او د لغمان وضعیت باید مدیریت کړي. په دې باندې دوی نشي خلاصېدلی چې دوی ووایي چې موږ نوي راغلي یو. که چېرته وضعیت دغه شکل باندې قرار ولري د لغمان ولسونه بیا نو سړکونو ته راوځي او خپل غږ پورته کوي. ځکه موږ ته زموږ د ولسونو ارامتیا، زموږ د ولسونو هوساینه تر ټولو لومړیتوب ورسره کرښه ده. دا اوس زموږ د لغمان ولسونه په ډېر یو عجیب و غریب حالت کې قرار لري. څوک داخلي بې ځایه شوی ډوډۍ نه لري، څوک سرپناه نه لري، څوک دوا نه لري، څوک د تعلیمي حالت دا اوس امتحانونه شروع دي، مکاتبونه تللي دي. دا داسې یو وضعیت دی چې موږ ته د منلو وړ نه دی. مرکزي حکومت بیا زما ټینګار په دې دی، وزیر د دفاع، وزیر د داخلي، رئیس عمومي د امنیت ملي او په خاص توګه د امنیت شورا رئیس چې د لغمان وضعیت ټکي ټکي څخه خبر دی، ولایتي ادارې ورته کټ مټ رسولی. که د لغمان په ولایت کې هر نوع منفي تغییرات او تحولات راځي ذمہوار به د مرکز ادارې، ځکه چې هغوی د دې وضعیت څخه خبر دي او دلته په کراتو په دې وروستي یو میاشت کې 2 او 3 ځله حتی سفرونه کړي. نو د دوی سفر تر دې دمه پورې 1% هم د لغمان په خیر نه تمام شوی. دوی باید تر ټولو ډېر د لغمان ولایت ته توجه وکړي او جهادباب رئیس جمهور چې د لغمان ولایت کې تر ټولو ستره رایه درلودله باید ځانګړې توجه وکړي او اوسني وضعیت ته تغییر ورکړي. دا که سوله کمې خواته ځي هغه یو بېل او سیاسي بحث دی او دوی بحثونه دي، خو اوسني شرایطو ته اوسني وضعیت ته تغییر ورکول دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی. بله، خو ښاغلی پشه دا چې تل مو د لغمان د ولسونو غږ پورته کړی دی او مدني فعال په حیث باندې،
خو اوس مهال ولایتي شورا یادونه تاسې هم وکړله چې تر مرکزه پورې خپل غږ پورته کړی دی. ولایتي شورا رئیس هم تر برید لاندې نیولی کیږي. یعنې وضعیت کاملا موږ او تاسې اوس په لغمان کې داسې بللی شو چې لوړپوړي چارواکي ممکن دلته په راتلونکي کې هم خدای مکړه هدف وګرځېږي. خو دغه شوم اهداف که چیرته خنثی کول غواړي او د حکومت دغه راز بې پروایي وي د مرکزي حکومت، نو څه فکر کوي چې کول څه پکار دي په لغمان ولایت کې چې بیا هم څه وشي؟ ځکه چې غږ پورته شوی دی، چارواکي په جریان کې ایښودلی شوي دي اما اقدام نه کیږي. ګورئ دلته د هیچ چا ژوند هم خوندي نه دی، ځکه د مدني ټولنې فعال ما هم د نظام تر چتر لاندې د نظام د بقا په خاطر کار کوم. زما ژوند خوندي نه دی. په کراتو ما ته اختارونه راکړي، په کراتو زما د وژلو کوشش شوی. ولایتي شورا خو لا یو ادرس دی، یو رسمي ادرس دی، یا نور ادارې مامورین نظامي چارواکي او نور خلک چې دي هغه خو چې موږ میانجیګر یو څوک موږ نه پرېږدي، نو هغوی خو چې دی په یو طرف کې قرار لري. زمونږ دوه برخې زمونږ غږونه دي. یو زمونږ غږ په محلي ادارې دی چې څومره زر کېدی شي وضعیت باید مدیریت شي. بل زمونږ غږ په مرکزي حکومت باندې دی چې څومره زر کېدی شي د محلي ادارې غوښتنو ته باید لبیک ووایي او دلته لوی عملیات ترسره شي. که چېرته دوی وضعیت ته تغییر نه ورکوي او د نن نه وروسته که هره فاجعه رامنځته کېږي کار چې کېږي پړی بیا په مرکزي حکومت ده، ځکه چې هغوی د ټول وضعیت څخه آګاه دي او چې بیا بېغوري کوي او غوږ نه خوري. دا په دې معنا ده چې د لغمان ولسونو دغه درد او غم ورته د منلو دی او دوی نه غواړي چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي. بالاخره موږ ته همدغه یوه لاره پاتې کېږي چې موږ د لارې ټولې بندې کړو او د خپل غږ او د خپل د ژوند د غوښتلو په خاطر باندې هغه نور پرمختګ او ترقي او هغه هوساینه هغه خو موږ نه پاتې ده، د صرف د ژوندي پاتې کېدلو په خاطر باندې بیا موږ مجبور یو چې لارې ټولې وتړو او خپل غږ پورته کړو او رسنۍ راوغواړو. که چېرته موږ بیا دوی خپل ملت ګڼي بیا به موږ ورسره وو، که ملت هم نه ګڼي، که طالب زموږ ملت ګڼي، نو موږ ته دلته هوساینه لومړیتوب دی، نه د یو طرف قضاوت او یا هم د یو طرف ملاتړ او حمایت. ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. کور مو ودان ښاغلی پشه یي.